چې د خره میړه اس نشي کېدی شي د خره میړه څوکي خر نو مونږ څه یو خري یو که نه نو زمونږ میړه به هم خري بونډی ښځې له خدای چېرته ښه میړه ورکوي چې د کمې ښځې پوزه نه وي هغې له ښایسته میړه نه میلاویږي هغې له پوز پرې کړی میړه میلاوي بونډی نو مونږ بونډی قوم یو زمونږ کما تک دا زه د کور خبرې درته نه کوم د ځانه نه وایم دا پیغمبر ویلی دي صلی الله علیه وسلم کما تکونون یؤمر علیکم کما وای کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی نو داسې به در باندې حکمرانان راځي څنګه چې یی نو چې مونږ څنګه یو داسې زمونږ د ملک حکومت هم دی اوس چا چټ راکو وی غوړي ګران شو د سره دا غم چې غوړي ګران شو نو خو شو چې ګران شو خدای دې نور ګران غوښه ګرانه شو ډېر ښه کار ما خو درته یو ځل ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی تاسو خیال راغی تاسو به نور بدترېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ انشاءالله خپل انجام به وګورئ بله پته به درته ولګي هغه ورځې به په دوربین کې نه ګورئ چې تاسو چېرته ښه ورځ هم وګورئ قرآن او حدیث نه باغي قوم دین نه باغي قوم دین نه لرې قوم چرې ښه ورځ نشي کتی قرآن کې وګورئ اذاقها الله لباس الجوع والخوف قوم دے خدای نه سرکش او باغی دے الله د یری او د لوږې لباس ور واغوستلو ایس بنو ول به غرق شو هغه دی نن ستا ټول ملک خوف زده دی که نه دی په دکان کې ناست یریږي موټر کې ناست یریږي زه په جل سټیج ناست یم یریږم چې لاندې نه چرته مردکې چا نه وي اوس غړم والوته سړیه لکان چا غوښې پاس په ونو کې ځوړند دي چا چرته دي چا چرته پولیس راغی صاحب لرش څه چل دی خان چیف منسٹر معائنے لراضی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا پردے کو ران شو پردے مور بورا شوا پردے خزا کنڈا شوا وزیر راغه داسې ورته او چې د لرا نشي بیا تاسو خفه کېږئ وایي زما زوی والوتو وزیر رانغی تپوس خدایم تباه زه چې په بم والو زم زه به وزیر نږدې پرېږدم ځان خښته به مې ایښي ځان سره چې زما کتو لرالی چې لرې دی که نږدې دی نن ستا اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یرې او د لوږې لباس در واغوسته د کلونو سټاک در سره پروت دی د کلونو
دا مالګو منډۍ د نن نه 45 کاله ما مخکې لیدلې ده چې دلته به پړي غړلی کېده او ربړي کېړی به خرڅېدې او بېګاله به 12 انې اتانې ګټلې بېغام او په سکون به یې روټۍ خوړه. نن په دې مالګو منډۍ کې د کروڑونو روپو لین دین کېږي که نه کېږي؟ کروڑونو روپو په دې مالګو منډۍ کې. او تپوس دی وکړې څه حال دی وږي کروڑونو د کلونو سټاک ور سره پروتي او په خوله پورې ایرې مګلي چې د لوږې مړه شي. کلونو سټاک. دا خدایي عذاب دی. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله د یرې او د لوږې لباس در واغوستولو. هر څه ډېر دي ویل د لوږې مړه شو. ووایئ په ایمان د غوړو ټیم په څو دی؟ 220 یا 30 یا 20. که دا د غوړو ټیم په 1500 روپۍ شي په ایمان چې اغستی شئ پیسې در سره ډېري نو دې ملک کې بس د غوړو غم بل څه غم نشته. خدای دې په 1000 روپۍ ټیم مونږ د غوړو سره څه کار. سره باټینګڼه په 100 روپۍ چې ټاکای چې شي ډېر ښه به مونږ اډو باټینګڼ نه خورو. شنه مرچکي چې په 1500 روپۍ چې ټاکای شي ډېر ښه. پودنې زمونږ نه دي پکار. مونږ خو په ایمان درته وایم او بیا یې درته په ایمان وایم چې ما د بچپن وخت په دې سرک ما 8 کاله تلی راغلی یم. سروانانو مالې نه به مابد خان جماعت مدرسې ته تلم. 8 کاله تلی راغلی ما سوړ سکړک نه د پیاز پاڼه تاو کړې ده او هغه مې خوړلې. سور مرچکی هم ټکولی دی او هغې سره هم سړه روټۍ خوړلې او سبق هم ویلی. اوس طالبانو لم چې 3 سیره تیل نه چې پې سڼې غوړئ او صاحب استری نه چمک دمک نه بیا سبق نه وایي. څه د ضیاءالحق د حکومت خدای بیړه تباه کي. دا د سود د زکات پیسې دي د طالبانو او ملیانو ته یې نیولي. زمونږ خوی خراب خوی خراب کړو. هغه زمانې وی دې کې ټول طالبان ډېر ناستي چې یو کافیې ویلو دپاره به د استاز غواګانې او غویي طالبانو سرول او قلبې او یوې به یې ورته کولې به یې که نه یو کافیې ویلو دپاره یو شر جامي باندې کابلی او باسولی دا یادول به یو ملا ته یادو ټوله ورځ به یې پې قلبې وکړې او 10 منټه به یې ورته کابلي تقریر یادول. څنګه ملیان شوي دي نن ټکېدلي زر دي. دا نن چې بخاري او ترمیزي او بیضاوي لولئ دا د هغه خدمتونو برکت دی. دا چې غوړې زیړې خوراک هم کول شروع کړی دی بخاري او ترمیزي پړاولو والا به پیدا کوي پیدا به کوي کېناستې ولې پاسه درته پیدا به کوي. دا به څوک لولئ. مونږه روس اعتباریه راجمع کړي دي صاحبه دومره سبقونه وشو داسې چلو شو عزیزانو اسلام تبا زمونږ د لاس. قرآن او حدیث پیغمبر چې فرمایلی دي چې قرآن او حدیث به قیامت علامو کې دنیا نه لاړ شي. د هغې دا معنا نه ده چې کتابونه به والوځي. د هغې دا معنا ده چې په دې پوهېدو والا به ختم شي.
د جماعت د امام په ډیکس او داغه په کوټګۍ کې به د حدیث او د تفسیر شروح پراته وو. نن ورشه د محراب او کوټګۍ کې وګوره انجام مشرق او جنگ او مجدد دی که څه شی دی جدت او غریب مړم شو ورپسې دا به پکې پراته وي. نو وی تل بدا لیل النهار وی مونږ به نه یو، تل بدا لیل النهار وی مونږ به نه یو، د مارغانو بچغار وی مونږ به نه یو. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، طالبان به فراموش د دل کتاب کا، د دنیا کتاب بگوری مونږ به نه یو. کافران به همیشه عبدالعظیما، د دوزخ په لمبو تور وی مونږ به نه یو. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب بگوری مونږ به نه یو. دا هغه زمانه ده.